اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم قیوم خان کرشمہ طب یوټیوب چینل باندې ستاسو ته مخاطب دی او نن چې ما د کومې نسخې انتخاب کړی دی د خپل ورونو دپاره د هغې انتخاب کولو او د هغې د نوم اخیستو نه مخکې زه به تاسو ته یو عرض وکړم چې د دې چینل چې کوم اغراض او مقاصد دي هغه خو ما تاسو ته په اولنۍ ویډیو کې ښودلي دي، هغه ستاسو د وړاندې ما کېښودي دي او اوس چې په دې چینل باندې ما تاسو سره چې کومه وعده کړې وه چې انشاءالله په دې باندې به کوم چې اکثري نسخې دي یا کشتي دي یا ورکشاپونه دي یا جړي بوټي دي د هغې ټولو به زه تاسو ته وخت په وخت باندې د هغې په باره کې معلومات درکوم. نو نن چې په دې چینل باندې د اولنۍ نسخې کوم انتخاب شوی دی ستاسو ورونو دپاره، نو د هغې نوم دی شربت پالج. د پالج دپاره چې کوم شربت تیاریږي نن به په دې ویډیو کې تاسو زه د هغې شربت تیارولو مکمل طریقه هم ښایم او په هغې کې چې کوم څیزونه تاسو ته پکار وي نو هغه به هم تاسو ته زه په دې چینل باندې ښایم او تاسو کوشش کوئ چې په دې چینل باندې کوم ویډیو راځي که هغه د کشته سازۍ په باره کې وي او که هغه د نسخه نویسي په باره کې وي نو هغه تاسو د اول نه تر اخره پورې مکمل ګورئ. د هغې وجه دا وي که چیرې تاسو دا ویډیو سکپ کړئ نو بیا په دې کې څه خبرې به داسې پاتې شي چې په هغې به تاسو نه پوهیږئ او بیا به تاسو د هغې دپاره کومنټس کوئ او په کومنټس کې به تاسو ته بیا د هغې جواب میلاویږي، یعنې ستاسو که چیرې هغه نسخه جوړول غواړئ نو هغه تاسو په هغه ټایم تیار کړی نه شئ، ولې چې تاسو به په هغې کې یو څیز داسې چې هغه به تاسو پرېښي په هغې باندې به تاسو نه پوهېږئ، بیا به تاسو کومنټ کوئ او کومنټ چې موږ ګورو نو په هغې کې هم کیدای شي ټایم لګي، آیا هغه ستاسو کومنټ موږ په وخت باندې ونه ګورو نو په هغې باندې هم تاسو نه خفه کېږئ. په کوشش دا کوئ چې د کومنټ کولو نه مخکې که چېرې تاسو دا ویډیو مکمل وګورئ. اول خو زما کوشش دی چې انشاءالله څوک هم دا ویډیو یو پیر وګوري نو دوباره به د کتو ضرورت نه وي، ولې چې زه به تاسو ته لاین به لاین یو څیز په طریقې سره بیانوم، یعنې په دې کې به زه داسې څیزونه تاسو ته ښیم چې هغه به تاسو پیژنئ او د دې نه علاوه د هغې چې کوم عام نوم په هغې نوم به زه تاسو ته بیانوم، په هغې کې به تاسو ته څه دغه مسله نه جوړېږي. نو اوس په زه راځم د نسخې طرف ته چې دا نسخه به مونږ څنګه جوړو د څه دپاره ده. نو دا به نن د دې چینل باندې اولنۍ نسخه وي چې هغه به د شربت وي او د شربت جوړولو طریقه خو زیاتره حکما چې څومره دي هغو ته خو معلومه هم ده، خو که چیرې څوک نوي ملګري دي او د هغوی د طب سره واسطه نشته نو هغوی هم دا شربت په کور کې په اسانۍ سره جوړولی شي، ولې چې په دې کې داسې څیزونه نه دي شامل چې هغه نقصان ده دي یا هغې په 3مه درجه کې دي یا هغه په 4مه درجه کې دي، هغه سیمې څیزونه یعنې زهریلي څیزونه دي، داسې څیزونه پکې نشتي او زما کوشش هم دا وي چې هره نسخه داسې بیان کړم که چیرې حکومه یې جوړوي نو د هغوی دپاره خو به څه مسله نه وي، خو که چیرې یو عام کس هغه نسخه جوړول غواړي او هغې جوړې کړي او هغې بیا استعمالي نو انشاءالله د هغې د استعمال سره به هغه ته څه مشکلات نه پیښیږي، هغه به په اسانۍ سره هغه نسخه هم جوړوي او بیا به د هغې استعمال هم څه د یېرې نه کوي. نو اوس زه راځم نسخې طرف ته. د نسخې نوم چې دی هغه یو شربت دی او د شربت نوم شربت پالج اکثري دی. اوس د اکثري په ډیټیل کې زه نه ځم چې اکثري څه ته وایي، خو کله چې یو څیز جوړ شي، یوه نسخه جوړه شي، یوه ګولۍ جوړه شي، یو شربت جوړ شي، یو معجون جوړ شي، یو کشته جوړه شي، خو چې د هغې سره د اکسیر ټکي راغی نو تاسو بیا په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې اکسیر په اسانۍ سره نه جوړېږي. کله چې اکسیر تیار شي نو بیا د بلې دوایي ضرورت هم نه پیښیږي، یعنې دا دومره تیز کار کوي. نو اوس راځم نسخې طرف ته. نسخه تاسو نوٹ کړئ: مګه 15 تولې، اوشبه 15 تولې، چوب چینی 15 تولې، الایچي خرد 3 تولې، کوم ته چې موږ شین الایچي وایو، الایچي کلا 3 تولې، اجواین
دیسی عام په کورونو کې میلاویږي 15 تولې، لونګ 15 تولې، سونډ چې موږ ورته ادرک وایو، کله چې ادرک وچي د هغې نه بیا سونډ جوړ شي نو سونډ 15 تولې، او شهد کوم چې شات موږ ورته وایو دا 500 ګرام یعنی نیم کیلو د دې وزن پکار دی. اوس چې دا کوم څیزونه ما تاسو ته وښوله دا یو فرض بیا دوباره تاسو ته بیانوم چې تاسو یې نوٹ کړئ، او دا به انشاءالله زه تاسو ته په ډسکرپشن کې هم ولیکم نو تاسو ته به څه مسله نه وي. مګا 15 تولې، عشبه 15 تولې، چوب چینی 15 تولې، الایچي خرد یعنی شین الایچي 3 تولې، الایچي کلا 3 تولې، اجواین 3 تولې، نه اجواین 15 تولې، لونګ 15 تولې، سونټ 15 تولې، او شهد دا نیم کیلو، چینی 1 کیلو. دا هغه څیزونه دي چې په دې شربت کې به استعمالیږي او د دې څیزونو نه به یو شربت جوړیږي. اوس چې کله دا څیزونه تاسو ټول واغستل نو دې وړاندې مرحله به د دې د تیاری وي. اول خو چې تاسو د څیزونه اخلئ پنسار له لاړ شئ نو دا به تاسو خالص اخلئ او دا به هغه تاسو ته په بیله بیله ګوتې کې بند کړي، او بیا چې کله تاسو کور ته راوړئ دا به ځان له صفا کړئ. د صفا کولو نه پس به دا بیا تاسو واړه واړه کې یعنی سپوک پتې نه جوړوئ، میده کوئ به نه، داسې دلیده به کړئ، پښتو کې ورته موږ دلیده به کړئ. نو دا به تاسو دلیده کې د دې نه پس به تاسو 2 کیلو اوبه راواخلئ، عام اوبه به راواخلئ 2 کیلو، او په هغې کې به دا ټول څیزونه خشته کړئ د شهد او د چینو نه علاوه باقي چې څومره څیزونه دي دا به تاسو په دې کې خشته کړئ د 12 غنټو دپاره. کله چې په دې باندې 12 غنټې تېرې شي نو بیا به تاسو په یو پتیله کې دا خشته کړي، همدغه پتیله به تاسو په اور باندې کښېږدئ، خو اور به ډېر تیز نه وي، او په دې باندې به دا تاسو دومره وي شوی دومره جوش په دې له ورکړئ چې دا اوبه نیمې پاتې شي. چې کله دا اوبه نیمې پاتې شي نو دا لوښي به تاسو که پتیله وي که دیچکي وي که هر څیز وي دا به تاسو راکوز کړئ او لاندې به یې کېږدئ. چې کله دا یخ شي نو بیا به دا تاسو چاڼ کړئ. نو په دې کې چې کوم د بوټو هغه پوک دی هغه به تاسو لرې کړئ او تاسو سره به صفا اوبه پاتې شي، د دې ټولو بوټو هغه نچوړ هغه رس به تاسو سره پاتې شي. اوس دغه رس به تاسو په یو بل صفا لوښي کې واچوئ او بیا به په اور باندې کښېږدئ، او دې کې چې تاسو کله په اور باندې کښېږدئ نو په دې کې به بیا تاسو دا کم چینی چې دي دا پکې تاسو میلاو کړئ، هغه چینی به پکې تاسو میلاو کړئ او دا به بیا تاسو لړئ. کله چې د دې قوام جوړ شي نو په دغه ټایم کې بیا په دې کې تاسو د ټاټرې استعمال کوم چې چټکي مونږ وایو هغه به پکې تاسو ور واچوئ، نو د هغې سره به په دې باندې خیرې راشي. هغه خیرې به د دې نه لکه څنګه چې مونږ عام کورونو کې چای پخو د ګوړې، او کله هغه ګوړه زمونږ تورې نو هغې ته بیا زمونږ د خویندې داسې د کړو لږ سوډا ور واچوي، نو کله چې سوډا ور واچوي نو په هغې باندې هغه خیرې مکمل راشي، نو هغه ته صفا شي، خیرې ته هغه زنانه بیا لرې کړي. نو دغسې په دې چې کوم خیرې راشي هغه به تاسو لر کړئ. بیا چې کله دغه خیرې دې نه صفا شي نو بیا به دا شربت لاندې راکوز کړئ، او دا کم چې تاسو خالص شهد دي دا به تاسو په دې کې میلاو کړئ. او چې کله تاسو په دې کې میلاو کړئ نو د دې میلاوېدو نه پس په دې کې که تاسو غواړئ چې دا شربت دې زمونږه 2 کاله یا کال نه خرابېږي نو په دې کې به موږ ورته سوډیم بنزویټ وایو، ستلوبان ورته ویلی شي، هغه به پکې تاسو که چېرې دا شربت 1 لیټر وي نو لیټر په حساب باندې به 1 ګرام تاسو دغه ستلوبان په دې کې شامل کړئ او مکس پې کړئ. نو ستاسو دا شربت چې دی دا خو به نه جاله کوي او نه به دا خرابېږي کال 2 کالو دپاره. خو تاسو په دې کې یو کوشش دا کوئ چې په کومو بوتلو کې دا تاسو پیک کوئ نو چې هغه مکمل وچي، هغه به تاسو وینځلي وي. خو چېرې تاسو نوې بوتل اخیستي نو هغه تاسو هم وینځئ او بیا په نور سره وچ کړئ. چې کله هغه مکمل وچ شي هغې کې څه نمي نه وي نو پای کې به دا شربت تاسو محفوظ کړئ او سر به پې کلک بند کړئ. دا شربت ستاسو سره تیار شو.
اوس د تیارېدو نه پس د دې وړاندې مرحله چې کومه راځي نو هغه به د دې استعمالي چې شربت خو زمونږ وروڼو تیار کو اوس په هغه استعمالیږي څنګه نو د هغې د استعمال طریقه به دا وي چې 2 قاشقې به سار او 2 قاشقې به ماښام استعمالیږي او د دې فواید چې دي نو هغه خو دې د نوم نه چې څنګه تاسو ته ما ووي چې دا شربت پالج دی نو دا به څه کار کوي د پالج لقوي او راشه دا تاسو به پیژنئ انشاءالله په دې کې به دا بهترین کار کوي او د دې لپاره دا یو بهترین شربت په ثابتېږي او دا د تجربې نه اوتې شربت دی یعنی دا تجربه شوې ده دا داسې نه چې دا یو نسخه اخیستې شوې ده او زه تاسو ته وایم دا اخیستې شوې د یو ګروپ نه ده خو بیا دا نسخه مختلفو وروڼو دا جوړه کړې ده او د هغې نه پس هغوی دا نسخه بیا هم ماته هم راکړې او ویلي دي چې دا نسخه ته هم جوړ کړه انشاءالله دا به کامیاب وي نو دا نسخه چې کله مونږ جوړه کړه او مونږ ته دې رزلټ راغی او دا نسخه مونږ ګټوره ثابته کړه نو اوس کوشش دا دی چې دا نسخه زه خپلو نورو وروڼو ته هم ورکړمه او هغوی هم جوړه کړي او د خدمت کوم چې زمونږ وروڼه دي کوم بیماران دي هغه دا نسخه استعمال کړي نو هغوی ته به هم خیر ورسي دا وه د نن یو اسانه نسخه چې ما خپل وروڼو ته بیان کړه اوس زه ستاسو وروڼو نه اجازت غواړم خو یو خبره به بیا زه تاسو ته دوباره کوم او بار بار به دا ریکویسټ کوم ولې تاسو زما وروڼه یې او د وروڼو نه ګیله هم کیږي نو زه به تاسو ته وایم چې دا چینل به تاسو ضرور سبسکرایب کوئ او دا به لایک کوئ شیر کوئ او څونه چې د نړۍ نه بار ملګري دي ستاسو عزیزان دي دوستان دي وروڼه دي هغوی ته به هم د دې لینک لیږئ او په خپله به هم تاسو مکمل دا چینل باندې چې کومه ویډیو ده هغه به تاسو ګورئ ستاسو خوږ ورور حکیم قیوم خان اجازت غواړي د الله په امان